बुखारी शरीफ रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, अमा यख्शा अल्लज़ी यरफ़उ रअसहु क़ब्ल अल-इमाम अन युहव्विल अल्लाहु रअसहु रअस हिमारिन, چې دا خلک د الله تعالی نه نه یریږي، کوم کسان چې د امام نه مخکې رکوع لځي یا د امام نه مخکې سجدې لځي، د دې خبر نه چې الله تعالی دوی دا شکل چې دا بدل کړي او د دوی دا شکل چې دا په شان د خرد کړي. ډېر کسانو نن سبا دا عادت جوړ شوی دی چې دا د امام نه مخکې رکوع لځي، دا د امام نه مخکې سجدې لځي. دا ډېر زیات بد عادت دی، په دې کې ډېره زیاته سخته ګناه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وعید چې دی دا څومره سخت دی. په دې وجه باندې موږ تاسو ته پکار دی چې د دې نه اجتناب وکړو. دا ډېره غټه غلطي ده په منځ کې. موږ نن سبا اکثر چې دا عادت جوړ شوی دی. مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات کې په سپاټن نه باندې دې حدیث ته لاندې دا یو واقعه را نقل کړې ده چې د دمشق کې یو ډېر غټ محدث او د هغه د علم او د هغه د حدیثو چرچا وه چې خلکو په هغه زمانه کې د هغې دپاره تللو او د هغې نه به د حدیثو علم حاصلولو. یو کس لاړ او د هغه نه علم حاصلولو ډېر زیات ټیم ورسره تېر شو، خو دا محدث چې و ده په پرده کې درس کولو، په پرده کې پټو شاګردانو ته به درس کوو، شاګردانو ته خپل ځان نه ښودلو. نو دا شاګرد چې د په زړه کې خیال راغی چې زما د استاد نه خو ما ډېر وخت علم حاصل کړو، کاش چې دی ما لیدلی وی، او د استاد هم په زړه کې شوق پیدا شو او دا خبره په زړه کې راغله چې زه د شاګرد ته د خپل مخ چې دا ور وښیم. نو هغه شاګرد د دننه راوغوښتلو، اواز یې ورته وکړو او پرده یې لرې کړه او خپل ځان یې ورته وښودو. هغه شاګرد چې ولیدو نو د استاد هغه سر چې دا د خر و، ډېر زیات افسوس یې وکړو، ډېر زیات خفه شو. نو هغه استاد ورته وویل چې بچیه د الله تعالی دپاره چاته د نبي علیه صلات وسلام په حدیثو باندې تو دا ونه دی چې دا به رښتیا وي که دا به دروغ وي. ما دا حدیث واورېدو چې نبي علیه صلات وسلام دا فرمایلي چې کوم کس د امام نه مخکې سجدې لځي یا د امام نه مخکې رکوع لځي نو د هغې شکل چې دا په شان د خر کېږي. نو ما ویل چې پته نه لګي چې دا به رښتیا وي که دروغ به وي. نو زه یو پیره د امام نه مخکې لاړم، نو چې زه څنګه د امام نه مخکې لاړم رکوع له، نو زما شکل چې دا بدل شو. په دې وجه باندې موږ او تاسو ته پکار دی چې په صحیح طریقې سره لمونځ کوو او داسې نه کوو چې د امام نه مخکې په رکوع ته ځو یا د امام نه مخکې سجدې ته ځو. الله موږ که چېرې دغه چل په موږ او تاسو باندې وشو نو دغه ډېر زیات بد وي.